وخت داسې دی چې ټول کینی او یو داسې لایمل جوړ کړي چې دا ملک په صحیح سمت کې روان شي. دا بنو والا او د امن دپاره هغه وکړه خو په هغې کې هم دا صورتحال پیدا شو. نو پښتون چې څو پورې متحد شوي دي او د دې هغې په خپل د عوامو رد عمل راشي او وایي چې بهی موږ امن غواړو او دا کومه لوبه چې کېږي او په دې کې موږ ګوره که دا څه چې کېږي نو دا ټول هر یو سړي په ذهن کې دا دی چې دا د فوج خلاف نفرت رسته غځېدل او دا د ملک لپاره د هغې لپاره هغه نه دی نښه نه ده دا کوم طریقې سره چې څه کېږي نو هغه هر یو سړي په ذهن کې دا چې دا اسټابلیشمنټ کوي د فوج په دې کې عمل دخل دی. نو دا صورتحال کې خو هېڅ نه کېږي. وزیر اعظم ویلي چې زه به ټول د پاټو هغه راغواړم کانفرنس ته هغه یو سپورټ ونه چا منې کړی دی څه چل دی. مخکې چې اپریشنونه شوي وو د هغې دپاره آل پارټیز کانفرنس به وشو ټول آن بورډ. دې ځل خو داسې خبره نشته نه اوسه پورې څه چا سره سلا مشوره کړې ده. نو زما په خیال دغه صورتحال جوړ شو د ایمرجنسي یا دا د ملک لپاره دا ما ته خو داسې ښکاري چې دا به آخري مارشل لاین ګوره دا اپریشن هم طریقې کار دي. دوی خو مخکې اپریشنونه کړي دي د هغې نتیجه سره وته مونږ ته خو دا اپریشن صحیح معنو کې شوی وی نو خو بیا پکار دا چې دا دهشتګرد دا ختم شوی دا چې دوی ورته هغه دا ټي ټي پي دا به ختم شوی وو خو هر یو څو کاله پس بیا سلسله هماغه شانتې شروع شي. نو خلک خو دلته په دې مغه دی چې څو ځله نقل مکاني وکړه واپس چې لاړل نو هلته نه ول څه تاوان ورکړی شو نه معاوضه ورکړې شوه در په در خلک اوس هم داسې ډېر خلک دي چې هغه بې کوره دي اوس هم. نو په دې حالاتو کې اوس بیا دلته په دې صوبه کې او زموږ د پښتنو په سیمه باندې بیا دوباره اپریشن کول دې هغه جواز خو نه جوړېږي او نه موږ غواړو چې دا خلک بیا در په در شي او دوی دا اوسه پورې خو دا لګیا دي روزانه کې دا ټارګېټډ اپریشن کوي نو خو اوس نور کوم اپریشن غواړي کو چا بل ملک په امام باندې کوي نو دا هم ټیک نه ده خو دلته پیشام دا چین والا واقعه وشوه د هغه یو سنګینه واقعه وه هغوی هم په دې باندې هغه دي خفه دي او اوسه پورې د هغوی وزیر هم چې راغی نو هغه هم دغه خبره وکړه چې څو پورې یو ملک کې خلق محفوظ نی او ملک کے اندر دنه اندرونی سیاسی حالات خنی نو د ملک وسو کو سرمایه‌کاری نه کوي. نو زما په خیال د ټولو په دې باندې څامه سټیک هولډرز دي ټول په اعتماد کې اغشتل غواړي په هغې نه پس دا ملک روانول غواړي په یو طریقې سره. مونږ خو دا سپریم کورټ فیصله څه وشوه نو ما په بیان ورکړو چې یاره